صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رومبنی درخواست خدای چې دا ځای راته ډک کړي لږ رانږدې شئ ټول ښه رانږدې شئ وړقېږئ د خپل ځای نه که نه. موږ یو دوه کارونه وشو. یو دا چې کوم جومات ته موږ راغلي وو ما چې په کوم نومونو به دا جومات پېژندو نو زمونږ نومونه وو. یو فضل حکیم او فضل عظیم پکې هم دی زنده باد. چونکې دا یو نسبت و نو یو شاعر ویلو که نه گلو بلبل کی طرح ہے مجھے نسبت تجھ سے گلو بلبل کی طرح ہے مجھے نسبت تجھ سے لوگ لیتے ہیں میرا نام تیرے نام کیسا. ما ته وی چې ستاسو نومونه چې دي د هغې جومات مخکې ډېر پوښه چې ته یو مریض له یو پیر راغلم دا ته یو بیټک و هغې ته دا جومات ما ته خو ډېر پخه خسته حال کې ښکارېده خو اوس ډېر ښایسته دی شاید چې مخکې وو نو دا زما خوشقسمتي ده. دویمه خبره دا و چې حافظ صاحب چې کوم امامتي مونږ له راکړه که نه دا مې یو عجیبه اتفاق و. نو هغه د سوره لقمان دویمه رکوع چې ویله نو هغه وی ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر لله. موږ لقمان ته هوښیارتیا ورکړې وه. د هوښیارتیا تقاضا دا ده چې شکر وباسي. نو تاسو هم ټول هوښیار یې. د هوښیارتیا تقاضا دا ده چې زه چې د الله شکر وباسو چې دومره ښکلي محفل ته یې موږ راوستو. او بیا دا چې برادر وحید صاحب ته توفیق ورکړو چې موږ ته سوره بقره پورې ترجمه وکړه. موږ له توفیق راکړو چې موږ هغې ته غوږ کېښود. انشاءالله چې دا خبره ده نه یېرو او په خپلو دعاګانو کې به دی یادو. ځکه چې څوک د خپل استاد شکر نه ادا کوي خو د خدای اړو ادا کوي نه. من لم یشکر الناس لم یشکر الله. نو موږ د خپلو مشرانو هم شکر ادا کوو د خپلو استادانو هم شکر ادا کوو. نو دا پړه کې کې دی چې په خپلو دعاګانو کې به یې نه یېروئ. خو دا پوره نه داسې نه چې په دې باندې مطمئن شئ نه. نور دا تقریبا په قرآن کې 114 سورتونه دي نو دوه تې وشو نو څو پارې شو 112 سورتونه پاتې دي که نه. نو د سلو د پاسه دي یو درزن پې د پاسه دي. دا به ویل غواړي هغې سړي وي په دغه کې دعا کوله په تهجدو کې. نو هغه چېرته ساده سړی هم دا یې ویلي و چې خدای پاکه ګوره د ټول خلق اوده دی او زه ویښ یم نو ما سره ښه وکړې که نه. نو هغه اوده ورته اواز کړی د خدای بنده یې ما ورته ولیښې. نو دې سړي اوس تاسو خدای پاک ته ښوولي یې چې دې ترجمې ته کېناستی شي او په دې جومات کې ترجمه کېدی شي. د دې وجې نه ستاسو پرایورټي لیسټ چې ورته وایي په ټاپ په دا ضرورت یې د دې جومات چې انشاءالله د بل یو عالم انتظام وشي او هغه یې د ده نه مخه وکړي دین ته. او د خدای پاک په خزانو کې کمی نشته. وفوق کل ذي علم علیم. د یو د پاسه بلي خو چې تاسو متوجه یې. ځکه خدای پاک د غافل زوی د غافل زړه دعا نه قبلوي چې ته په غفلت کې چې کله ته متوجه نو یهدي الیه من ینیب. چې څوک راجع کېږي نو خدای ورته لار ښیي. نو ښځې نر ټول الله ته راجع شئ چې د دې ترجمې د کنټینیویشن او د تسلسل انتظام وکړي. الله دې وکړي. دا قرآن دی د قرآن په دغه باندې صحیح قیمت باندې خو الله پوهېدو بیا پې رسول الله پوهېدو بیا پې صحابه پوهېدو. بیا د دې دا درس نه دی د دې یو عجیبه هسټري ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شعاګانې رالې نو کومې غاړې رالې وانه لتنزيل رب العالمین. کنه یې پېژنئ نو ویې پېژنئ الله را لېږلی دی. څنګه را لېږلی دی؟
نن سبا موږ واتس اپ او فیسبوک پوخا پتا ست یادی کنه نو تار باو تار ټیلیګرام چې وته مونږ به ټول لاړو چې څوک به تار راځي نو چې الله تعالی دا تار په ذریعه را لېږلی دی اوس وایي چې د واتس اپ او فیسبوک په ذریعه را لېږلی دا خو ډېر ډسټینس دی که نه ځکه نور زموږ نه څومره لرې دی او د الله په عرش نه چې را لېږي چې څومره وخت به اخیستو نو وایي نزل به الروح الامین روح الامین په ترو مونږ را لېږلی دی جبریل امین داغه تعریف هم کړی دی دا په فرشتو کې اوچته فرشته ده امانتداره فرشته ده نو راوړونکی امانتدار دی لیږونکی رب العالمین دی نو چېرته راولېږو تاسو د وابډا دا بیلونه لیدلي دا کوم ځای پراته دي کله یو ځای کله بل ځای د دې محلې به شاید چې چنار کې سرزمین دی په هغې جومات کې پراته وي د هغې هغه به دلته پراته وي همیشه بل ځای پراته وي الله تعالی چې دا راولېږو که نه داسې بې ځایه نه دی ورته وکړی وابډا بیل نه و على قلبك لتكون من المنذرين دا موږ ستا په دې اړه د پاسه دا انوار چړاو کړل او رسول الله صلی الله علیه وسلم په اول ورځو کې یریده چې یاره یې رانه نشي نو چې هغه به برې نه به راتلل نو حضرت به ورسره وي نو الله ورته نه لا تحرک به لسانک لتعجل به تادي مه کوه ان علینا بیانه ان علینا جمعه وقرآنه مونږ به ستا پړه کې جمع کوو ثم ان علینا بیانه بیا به مونږ ستانه بیانو ته به مونږ به تاله توفیق درکو سړیا نو ګوره الله تعالی دغه انتظام وکړو صحابه هغه زده کو دا رڼاګانې اوس خپرېږي یو پکې صحابي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دا د مکې ماحول تاسو حج تللی اکثر خلق عربو تمزي د دې مکې نه دی خوا عراق هغه عراق ته راغی د صحابه بیا خواره شو چې عراق ته راغی زمونږ امام چې وایي امام ابو حنیفه دا تاسو ته پته ده زموږ امام ابو حنیفه هم هغه ایریا کې و عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه خپلو شاګردانو ته وښوو شاګردانو کې یو ښکته یو شاګرد امام ابو حنیفه راغی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه بیا زده کو بیا یې خور کو د هغه دوه شاګردان یو ته امام ابو یوسف ایو ته امام محمد هغه زده کو او هغه بیا راته بر صغیر ته راغی مونږ وایو کنه چپ شالکا بیا ادبی به وشي چپ شالکا دا قرآن دی دا په عربی دی دا په بل ژبه به نه وای یو نر سړی په دغه کې پیدا شو په عربو په دې بر صغیر کې شاه عبدالرحیم نوم رحمت الله علیه الله دې په رحمتون نازل کړي هغه د دې ترجمه وکړه په اردو کې یا په فارسی کې راشه کوی ګورې نو ملا غوسه شو ته قرآن ترجمه ته په بله ژبه کې کې مونږ وایو که نه لکه په انګریزۍ کې مو حیا چې په انګریزۍ کې نه انګریزانو ته به یې څنګه رسې خو د جهل خبرې مونږ له مزه راکوي د علم خبرو مونږ خلاف یو چې هغه وکړو نو مولانو د کفر فتوا هغه خو وکړو نه هغه صرف ترجمه وکړه بیا د هغه زوی شاه ولی الله رحمت الله علیه شاه ولی الله چې کوم مشهور دی هغه تفسیر ولیکو د هغې تفسیر نومو فتح الرحمن یاره چې دا تفسیر مولانو ولید د هغې زمانې مولان مطلب خو څوک ولکه قل هو الحمد به ویلي وه چېرته امامتي به یې پرې کوله نور خو په دبت نه پوهېدل چې تصویر یې ولیدو نو هغه دا سړی خو د وجلو قابل دی نو قاتلانه حمله یې پرې وکړه چا چې سم کار کړی که نه د هغه سره سم کار شوی تاسو د پاکستان سره زیات ښه چا کړي ډاکټر قدیر ایټم بم یې وله غږ کړی و هغې ډاکټر قدیر سره پاکستانیانو څه چلو کو په ټي وي باندې معافي وغوښته چې ما غلطي کړې ګناه کړی او که نه ته ډګر دې کالونۍ ته ډاکټر قدیر کالوني والا نوم کېده عزت یې کو بلو چې خبرېده وی چې په ټي وي به معافي غواړي بیا یې نظر بند کو نو دغه شان د شاه ولی الله هم ډېر بد حل و هغه ته کلک شو وی نه دا ترجمه ما کړې دا ترجمه د هغې نه شروع شوه د هغه بیا بچې شاه عبدالعزیز شاه عبدالقادر دا را روان شو او دا ترجمه یې کوله او نرانو ځکه خبرې ته به بیا کلکېږي هغه یو وکیل صاحب فریاد کو که نه وی چې زما پلار چې مې مړو مور یې اوس مړو وی پلار چې مې مړو نو وی د اسقاط پیسې زما سره نه وې زه وړوکی وم ډېر پوهان وړو نو د محلې ملک ماته وی چې په تا 600 روپۍ قرض دي زما پوها خو په اسقاط کې لږې پیسې لګېدې که نه تا نه یا چا چې ډېر ما به خیال چې مالدار سړی به مړ شو چې مونږ له به یې نه راکړه چې نه به غریب سړی به چې پیسه به یې راکوله هغه اسقاطه دایره به وه تاسو خو یاد دي که نه
نو خو دغه زموږ د آمدن ذریعه وه، نو هغه تر اوسه ګلان تقاریږي، وایي دي زما سره تا زیاتې کړې. وایي هغه 6,000 روپۍ زما نه هېرېږي چې ما قرض اخیستی و چې اسقاط پې وکړي، خو نر سړی خو څوک نه و چې دا د اسقاط دایره نشته، ځکه چې وایي نو کافر کوي دی چې دا وابي دی. نو داسې شاه ولی الله هغې ته ټینګ شو، شاه عبدالقادر ورته ټینګ شو، او شاه عبدالعزیز ورته ټینګ شو، دا ترجمې را روانې وې. عبیدالله سندي رحمت الله علیه، نو بیا محمود شیخ محمود الحسن اسیری مالټا، د هغې نه پس راته شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه، مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه، دا زمونږ مشران دي. دا په دې حفیظ صاحب موږ ته وویل ولقد آتینا لقمان الحکمة ان یشکر لله، ته به شکر وباسې. نو د دغې خلقو موږ مشکور یو، ځکه یې تاسو دا نومونه علم که هغې دا کړاو نه وی کړی، دا شی دلته نه راته. د هغې نه پس بیا مولانا مودودي رحمت الله علیه هغه بیا تفهیم القرآن ولیکو، یار چې په هغې کومه غویمه جوړه شوه. یو سړی وایي مزه یو سړي ته ومې لکه ته په میتھس پوهېږې وې نه، نو د میتھس یو قابل ټیچر دی، د هغه نه به زده کړې. نو په قرآن پوهېږې نو نه، نو د قرآن یو قابل علم دی، د هغه نه زده کړه. ته خپله پردی زده کړې، پنجابي پښتون زده کړې، ته خو سبق زده کړې. نو د فزیکس ټیوشن خو د هر چا نه کوي چې تا ته وښایي چې په 10 کې نمبر یې والې، چې د قرآن خبره شي نو وایي نه دا زموږ د ګروپ نه دی، نه چې څوک دې پوه کولی شي د هغه نه یې وکړه. هغه تفهیم القرآن ولیکو. نو په تمامه دنیا کې چې کوم په ABCD څوک پوهېږي که نه، نو د قرآن کنسپټ چې په لږ ساعت کې کلیر کېږي نو تفهیم دی، د دې نه ته انکار نه شي کولی. نو مولانا شفیع محمد شفیع مفتی شفیع رحمت الله علیه معارف القرآن ولیکو. نو کسان پیدا شو سخت برداشت کړي. نو بیا ستا په دې صوابۍ کې مولانا طاهر پنجپیری چې ورته پنجپیر مولوي صاحب چې ورته وایي، شاه منصور هغې دا بیړه اوچته کړه. خبره راتله نو مولانا گوهر رحمان دلته پیدا شو. نو د هغه شاګردان بیا دلته کې راغله. نو اوس مولانا اسماعیل، مولانا انور او مولانا وحید بل پسې ته ووایه وحید زمان خدای پیدا کړو. دا ګور دې ته سلسله وایي، دې ته چین وایي، چین. دا ټول زمونږ محسنین دي، موږ یې په خبره پوه کړو. وی لکه په خبره څنګه پوهېږي، وی ګوره داسې ناشنا خبرو که چې خلق الرټ شي بیا به هغه ستا کوي. وی ګوره یو فرض وي، یو د فرضو نه مخکې فرض وي، یو په فرضو کې فرض وي. وی دا څه وایي؟ وی ګوره عمل فرض نه دی، دا مونځ به ته کښېنه دا فرض دی که نه، د دې نه مخکې فرض څه دي؟ د دې مونځ علم فرض دی. د عمل نه مخکې څه شی فرض دی؟ علم. د علم نه وایي د فرضو نه پس فرض وي، د علم نه پس څه شی فرض دی؟ عمل. تړلې نه دي. ته یو سړي ته وایي ترجمه کوو، نو هغه تا ته څه وایي؟ مړه عمل پکار دی. نو خو عمل لی کوم که نه، چې زده یې کړم نه بیا به یې کوم. که چې زه سبق لځم نو ته وایې مړه وخت مه ضایع کوه، عمل پکار دی، عمل. نو عمل به څنګه چې علم دی نه وي؟ دې وجې نه وایي چې د بخاري یو باب دی، باب العلم قبل العمل. نو اوس ته ګډې وډې مه وایې که نه، لکه زه وایم چې لکه زه نو موبایل ټیکنالوژي باندې ځان پوه کوم، نو وایي چې ښه نو چې وایي چې مړه عمل پکار دی، عمل خو به زه ځم او دلته یو انجینر دی به راته چل ښیي، نو بیا به یې زه د هغې هغه سیسټم به راځي، بیا به یې زده کړم او پې عمل کوم. همیشه علم د عمل نه مخکې. نو هر علم د عمل نه مخکې. نو چې ته علم کې نو هغه سړی چې تا ته خپک دي تا ته وایي مړه عمل پکار دی، نو چې کله په عمل کې ته کې نو تا ته وایي مړه اړه پاک پکار دی. اسې وایي د زړه چې صفای نه پکار دی، چې زړه صفای نو بیا حرکت به صفای که نه. نو بیا وایي یو په علم کې د علم د څه چې ما څه وي د فرضو نه مخکې فرض وي، څه د فرضو نه پس فرض وي، وایي څه په فرضو کې دننه فرض وي. دا څه وایي؟ په فرضو کې دننه چې کوم شی فرض دی هغه اخلاص دی. ته مونځ کې دا فرض کې خو اخلاص پکې دننه پکار دی، که دا پکې وي بیا به کامیابي کې نه، بیا خو نه کوي کار. وی ښه وی تاسو د چنار په دې جومات کې مسجد تقوا کې 2 سورتونه وشوي، ته خبرې وی د دې قرآن چې دی قیمت الله ته معلومو. نو الله څه ویلو؟ دا ما درلېږلی دی، دا د جبریل امین په تور درغلی دی، علی قلبک لتکون من المنذرین. دا مونږ تاله دې نه دی کوي چې هسې کښېنې، ته به خلق یېرې، خلقو ته به یې رسې. نو تاسو چې کوم ترجمه یې زده کړې دا به اوس خلقو ته رسول غواړي.
نسه غالب بس بلسان عربی مبین په عربی کې ښه اسنه چې توی په پښتو کې به ترجمه ولیکم بعضې کسان وایي که نه شروع کوم په نوم د خدای چې بخون کې مهربانه دی نه په دې نه کېږي بسم الله الرحمن الرحیم به وایي بلسان عربی مبین قرآن کې دي دا ما خو دا څه شی آیتونه شعرا سوره شعرا آیاتونه دي دا چې دا په عربی کې وایي د دې وجه نه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي که یو سړي د قرآن ترجمه ولیکله په پښتو کې یا په اردو کې او عربي بالکل اګنور کړه او آیاتونه پکې نه و د دې کتاب اغستل او خرڅول حرام دي عربي دومره قیمت دی او عربي به په عربي په انداز کې وایي ای ته تجوید وایي سی به څنګه وایي او سین به څنګه وایي حی به څنګه وایي او خی به څنګه وایي صاد به څنګه وایي او صواد به څنګه وایي دې ته تجوید وایي دا به ته په تجوید وایي دا به ته په ترتیل وایي دې ته عربي وایي نو عربي به ورسره زده کوې استاد ته وایي چې کوم خلک وایي که نه اکثر به جلسو کې زموږ دا لیډران کله کله وایي که نه شروع کوم په نوم د خدای چې بخونکی مهربانه دی هغه ضرورت یې پوره نه کړو بسم الله الرحمن الرحیم به وایي دا په دې ترکو کې خدای ورسره هم وکړو سم سړی راغی دا کمال چې و که نه اتا ترک چې ورته وي نو هغه فیصله دا کړو چې بانک به په عربۍ کې نه وایي عربي په خپله ضروري ذکر چې سوره شعرا آیات دی وانه لفی زبور الاولین د دې ذکر په پخوانو کتابونو کې مو دا ګورې قرآن دی ښه په دې باندې الله ډېر مین دی نو ځکه یو حدیث دی چې الله یو شي ته دومره غوږ نه ږدي لکه قرآن چې څوک خوږ وي هغه ته غوږ دي مې دې حفیظ صاحب ته به غوږ ږدي ښه اشرف علي تانوي رحمت الله ډېر ښه مثال ورکړی هغې ورځو کې خو کیسټ یې نه وي نو هغه له به د کیسټ ته ټکی نه ورته نو هغه ورته هارمونیم تاسو پېژنئ یا پوخه باجې چې به وي دغه وه که نه بلې هغه چې هغه والا هغې مثال ورکړی وی د حافظ صاحب په حقیقت کې هارمونیم دی الله تعالی پکې لګیا دی لکه د حافظ صاحب چې کوم قرآن وایي که نه دا دی نه وایي اوس پیسه مثال ما ته ورکو دا کیسټ دی په ورځو کې کیسټ نه وي نه ځکه هغه هارمونیم ټکی ویلی و حافظ صاحب خو کیسټ دی او په کیسټ کې څوک لګیا دی الله ځکه چې په دې کې بعض آیاتونه داسې دي چې حافظ صاحب په خپله دا دعوا نشي کولی دا زوام لکه مثلا انني انا الله لا اله الا انا زه خدای یم حافظ صاحب دې ویلی زه خدای نه دا الله وایي خو ژبه صرف ده ده نو یو دا چې دا الله لګیا دی خدا کیسټ دی او بل دا چې ده ته چا غوږ ایښی دی الله ورته بره غوږ ایښی چې سړي ته الله غوږ دی دی نور به څه وایي وی ته چا ته اورې وی زه مقتدیان ته اورم وی ته نه خبر ته یې الله ته اورې چې تا ته دا پته او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پې ډېر مینو نو هغه بیا د هغې دپاره ویلو مونږ ته که نه چې ګوره دا قرآن چې دی که نه دا به تاسو بدیس په خوب به وایي چا چې خوب ونه من لم یتغن بالقرآن فلیس منا چاله چې خدای خوږ اواز ورکړی خوږ یې وایي دا د زیرېدو سړی دی یو کس به ډېرې خوږې سندرې ویلې په وړو کې بیا لکه دا جنید جمشید مثال چې تاسو والی تبلیغ کې بیا چې شهید شو پات شو نو هغه ته خپلو ملګرو وی یاره یو سندره دې وویلی یو ټاپه هغه وی یاره زمونږ کره اوس د زنانهو مدرسه ده او لکه ما ته ځان بد ښکاري نو دا اواز چې دی دا د ټپو دپاره نه دی خو ته خطا کېږي ځکه چې سوره رحمان چې ته راوالې سوره رحمان ته د قرآن ناوې وي په کوم کور کې چې واده وي پای کې د ټول نه ښایسته او سنبال څوک یې ناوې نه نو په قرآن کې د ټول نه ښایسته چې دی ناوې هغه الرحمن دی نو هغې ته ګوته وګورې که نه الرحمن په نومونو کې اوچت نوم رحمان دی علم القرآن نو په کتابونو کې اوچت کتاب قرآن دی دا الله نومونه دي خو رحمان پکې ډېر خوږ نوم دی نو څومره کتابونه چې په دنیا کې دي ایون کا تورات زبور انجیل ولې نه دي پای کې اوچت قرآن دی نو بیا ورپسې څه وایي خلق الانسان نو په مخلوقاتو کې اوچت مخلوق انسان دی دا هغه پیدا کړی که نه دا څومره مخلوق چې دی په ټولو کې ښکلی بني آدم دی که نه څوک وایي اوسۍ ښکلې ده څوک وایي ګل ښکلی دی څوک وایي سپمۍ ښکلې ده مړی لیونی شوی انسان ښکلی دی ځکه چې انسان باندې خدای ګواهي ورکړي چې دا ښکلی دی ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم
نو چې ښکلی انسان دی نو څه شی دی؟ په انسان کې غټ صفت څه دی؟ تاسو ته پته شته د ټول نه غټ صفت پکې خبرې دي. دې وجه نه په پارسی کې غالبا دته حیوان ناطق وایي، یعنی بولنے والا حیوان. دې اوري خو حیوان سامع ورته نه وایي، دې یینې خو حیوان بصیر ورته نه وایي، ځکه وینا داسې یو غټ صفت دی. زه تاسو ته چې خبرې ما نه شوی کولی الله دې نه کړي نو تاسو ما ته غوږ نه کېښودو، او تاسو چې ما ته خبرې نه شوی کولی نو ما تاسو ته غوږ نه کېښودو. نو دا موږ ته بینه خو د خبرو د وجې نه ده. نو دې وجې نه وایي چې په صفتونو کې اوچت صفت بیان دی. دا ډېر خلک دا وکیلان د بیان د برکته ډوډۍ خوري، دا خطیبان د بیان د برکته ډوډۍ خوري، دا استادان د بیان د برکته تنخواه دي. بیان نه ویل دي به څه کول؟ لکه چاړه څوک استاذ کوي ځان له، یا چاړه څوک امام کوي. نو چې علمه البیان نو څه ورته وایي؟ خلق الانسان علمه البیان. نو چې بیان یې ورته وښو نو د دې بیان دپاره بهترین شی قرآن دی. نو قرآن به ته وایي په دې باندې. نو کوم چې قرآن چې خوږ وایي که نه سندرې نه په دې، او چا چې خوږ قرآن ویلی دا تاسو قاری باسط ته اورېدلی نو دا یو ښه شاعر و، دا ښه قاري و. د خپله قصه کوي، دی وایي زه د پخوا د مصر کې چې کوم بادشاه نو هغه صدر ناصر او موږ ته پته که صدر ناصر او بل یو نو هغه به د روس سره ډېر تعلق و. نو هغه قاری باسط وایي ما ته یو ورځ صدر ناصر وایي چې زه د روس په دوره ځمه، برزنیف په ورځو کې و، نو زما ورسره میټینګ دی چې ته راسره لاړ شي. وی ما چېرې که دی سعودي عرب په دوره تللی داسې کړی خو ټیک په خو چې دی ما سره دی بهرحال وی چونکې زمونږ بادشاه و نو ما خو ته نه شو کولی زه ورسره لاړم. وی چې هلته کې لاړو میټینګ ختم شو نو د میټینګ د بادشاه نه د میټینګ نه پس وروستو میوزیک دې ته ریفریشمنټ وایي، ډوډۍ او څوک خانه دغه یې مونږ به پخوا هغه ګډه مې راوستې او جو د هغې خپلې سینګرانې وی چې یاره نن بل کار نه کوو ما یو سړی راوستی دی او هغه به څه ووایي. هر سال پاس چې ورته ویلي ناصر یو برزنیف ته وي جو نن جو ستا ده. قاری باسط چې شروع کړی دی سوره رحمان په کوم انداز کې، جو خو روسیانو خو پې پوهېدل نه، نو هغه وایي چې ما خلاص کو نو روسیانو ژړل په سترګو کې ووښې. وی دې ورته چې ولې ژاړې؟ وی چې پوهېږو نه خو څه اثر دی پکې. یعنې لوڼو ته داسې اپیل کوي. د دې وجې نه قاري صاحب چې تلاوت کوي خوند ورکوي سړي له. او د قرآن غټ دشمن چې و دا خالد ابن ولید نه د پلار و، د هغه نوم و ولید ابن مغیره. نو هغه چې د قرآن واورېد چونکې خو عرب وه پې پوهېدل نه پې تبصره وکړه نو څه وي والله ان له لحلاوة، زما دې په خدای قسمي چې دې کې خو ډېر خوږوالی دی، دې کې خو ډېر خوږوالی دی. بیا څه وی وان علیه لتلاوة، په دې کې خو ډېر ښکلوالی دی. تلاوة حلاوة د عربۍ هغې خوند ته وګورئ. حلاوت ان ټیسټ یې ښه دی او تلاوت ان لوک یې ښه دی، لوک لیدل شي ښکل. بیا ورپسې وایي وان اعلاه لمثمرة، د پاسه خو پې میوې لګېدلې دي. یو شی چې ښکلی که نه دا فروټ چې دی د پاسه ته چې ګورې که نه ګچه چې لږ انګور منګور دا د پاسه نو هغه دا مثال ورکړی. او بیا وایي وان اصله لمورق، او ویښ چې دی د هغې نه خو ورقونه او د هغې نه څانګې راخیږي. وانه یعلو وما یعلى علیه، او دا خو داسې کلام دی چې دی به غالب کېږي په ده څوک زورور نشته. وما یقول هذا بشر، دا د انسان کلام نشي کېدی. ایمان یې نه و راوړی هغه بېایمانۍ پاتې کې خو لکه خپله تبصره یې وکړه په دې قرآن او په دې باندې څوک حالي پې ښه پوهېدو. غالبا تاسو کې چې چا میټرک ته کړی ته پته وي دا یې ویلو که نه اتر کر حرا سے چل ورزی سوئے قوم آیا اور ایک نسخه کیمیا ساتھ لائے. نه پې پوهېدو. علامه اقبال پې ښه پوهېدو. علامه اقبال وی این کتابی نیست چیزی دیگر است. دا خو عجیبه کتاب دی. ګوره علامه اقبال پی ایچ ډي و، د جرمن نه پی ایچ ډي کړی و. ډاکټر سر محمد اقبال به ورته انګریزانو وی ګیره یې نه وه خو په دې پوهېدو. څه وی دا څه دی این کتابی نیست چیزی دیگر است چون به جان در رفت جان دیگر شود. کله چې په سړي کې ننوځي که نه سړی بدل شي. په تاسو کې الحمدلله سوره بقره او سوره فاتحه ننوتې ده. چون به جان در رفت جان دیگر شود،
په سړی کې چې روزي سړی بدل شي جان چو دیگر شد جهان دیگر شود چې کله جان بدل شي نو جهان به بدل شي. اوس به موږ ګورو چې ستاسو جهان څنګه بدلېږي. وی ته الحمد ویلې وی ته خبرې په الحمد کې څه دي؟ وی زما ستا اصل مقصد څه دی چې خدای وپېژنو. پېژندو ته په اردو کې څه وایي؟ معرفت. چې خدای وپېژنې د خدای 15 خبرې به پېژنې. وی کومې دي؟ 15 ګوتې دي که نه د یېرېدو نه دي. معرفت ذات الهي. نو په الحمد کې لاول څه تاسو را سره ووایئ؟ لومبی څه دي؟ الحمدلله. نو د الله ذاتي نوم نه شو، نه دې وپېژندو. نو بیا څه وایي؟ معرفت صفات الهی. نو څه وایي؟ رب العالمین، رب د مخلوقاتو دی. یو تلاړ نو الرحمن، نو ډېر مهربانه دی. نو الرحیم، نو کنټینیوسلی مسلسل مهربانه دی. نو مالک یوم الدین، نو مالک د ورځې د قیامت دا صفتونه نشو. نو تا ته ګوره 15 څیزونه به معلومو. یو دی ذات، یو دی صفات، نو بل حقوق معرفت حقوق الهی چې د خدای په تا څه حق دی. هغه څه دي؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. موږ به ستا عبادت کوو، ستا نه عبادت غواړو. دا د الله حق دی چې موږ یې څه وکړو؟ پوره دی دا د الله حق دی چې موږ یې عبادت وکړو. نو حق یې وشو. درې مې وویې: معرفت ذات، معرفت صفت او معرفت حق. نو څه پاتې شو؟ معرفت څه ورته وایي؟ هدایت. لکه سبیل چې هغه ته کمزي که نه ده، د هغې د هدایت چې څه چل کې نه څه وایي چې لار ورته کمه ده. نه اهدنا الصراط المستقیم. نو کوم خلق چې په دې لارې ځي د هغو پېژندل چې کوم خلق پرې روان دی. صراط والذین انعمت علیهم. نو بیا ته لرې کتې کم کسان چې دا پکې نه دي شامل. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. 15 وړه خبرې پکې رالې که نه. د دې وجه نه الحمد ته څه وایي؟ د قرآن خلاصه ده. وایي چې د دې په شانتې صورت نه په زبور کې شته، نه په تورات کې شته، نه په قرآن کې شته. د قرآن عظیمترین صورت چې دی هغه الحمد دی. وی د خدای پکې ډېر شی صفتونه دي. الله یو صفت، رحمان بل صفت، رحیم بل صفت، مالک یوم الدین بل صفت. خبرې به نه کوي بچی. ٹھیک شو؟ تاسو باید د دیوال نه را دې خوا کېږئ، ډډه به نه وهئ. را دې خوا شئ ته تاسو ملا خو نه ده، خو چا به دې خوا راشئ. بیا نه کوو که تاسو شا کړي. دغه یو لږ ماته شا کړي. ټیک شو جي؟ وی نمونه یې څه وو؟ دا وړو وی دننه پکې یو څو نمونه ډیم دي. حمد چې د چا هغه ته څه وایي؟ محمود. نو الله پاک ستایلی شوی دی. نو هدایت چې چاته کوي هغه ته هادي، نعمت چې پکې هغه ته منعم. نه دا ټول پکې دي. د دې وجې نه وایي الحمد واحد صورت دی چې بېره دې نه مونځ نه کېږي. لا صلاة الا بفاتحة الکتاب. تاسو فاتحه ویلې ده ښه؟ دا چې په تا کې هر وخت دننه یي چون به جان در رفت جان دیگر شود. چې ته بیا به ته چې په مانځه ولاړې په مانځه کې خو به یې وایې که نه. او الحمدلله ټولو ته یاده ده. د آیت کرسي هم په دې کې ده که نه؟ په دې سورې بقره کې ده. زنده باد. بیا څه دي؟ ښه نو صورت تاسو ته ما وویې. نو چې کله ته بیا په مانځه ولاړې نو ته به څه کوې؟ ټول مانځه نه دی. وایي دا مونځ څه دی؟ د خدای سره خبرې دي. وایي که ستا د خدای سره خبرو تړه وشو چې په مانځه ودرېږه. که ته وایې چې خدای زما سره خبرې وکړي چې قرآن راواله، ځکه قرآن د خدای خبرې. موږ د خدای سره خبرې کوو. وایي ځئ ویل اول به تاسو وایئ زه به وایم تاسو الحمدلله رب العالمین. د خدای دپاره نه څه وایي؟ حمدنی عبدی، زما بنده زما حمد بیان کو. چې کله په مانځه ولاړې چې دې ته دې فکر یې که نه چې داسې به نه وایې که نه چې راځه لکه زه زر زر لمونځ کوم چې بیا په قلاره ډوډۍ وخورو. داسې وایي؟ دا ته زیاتې نه کوې ورسره. ته خدای سره خبرې کوې زما چې زه د سرزمین سره یا د پل راضي قیس صاحب مرحوم سره بیلاو شم چې بیا زر راشم ما به وایي چې ښه ولې ته ما ته دومره دغه بولې. نو ته خدای سره چې خبرې کوې نو لږ په سړیتوب وکړه که نه داسې مه وایې. نو ګوره ړومبی دې ووایي الحمدلله رب العالمین. نو هغه وایي الله جواب درکوي حمدنی عبدی. الله تا ته متوجه دی چې تاسو نه متوجه کېږي. نو نعوذ بالله سپیری. نو چې ته سپیره نه چې خدای ته متوجه دی اته بل خوا وایي
نو بیا پسې څه وایي دا راته تاسو وایي بل وایه که نه الحمدلله پسې بل څه دی الرحمن الرحیم رحمان دی رحیم دی نو الله څه وایي اثنا علی عبدی زما بنده زما ثنا بیان کړه ګوره الله د برې نه جواب درکوي بل پسې څه وایي تاسو مالک یوم الدین نو الله د برې نه وایي مجدنی عبدی زما بنده زما لوی بیان کړه بیا پسې څه وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین نو دا وایي زه ستا له عبادت کوم ستا نه مدد غواړم دوه خبرې دې وکړې یو به ته کوې یو به هغه کوي نو الله هم د هغې جواب دې سره کوي هذا بیني و بین عبدي دا زما د بنده په منځ کې هینډ شیکینګ لاس میلاول دي ولعبدي ما سأل زما بنده مدد غواړي نو زه به یې کوم امداد برپسې څه دی اهدنا الصراط المستقیم صراط والذین انعمت علیهم دا ټول چې اخلاص کې نو الله وایي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل دا ټول زما د بنده دپاره دي او بنده چې مې څه غوښتل ما وله ورکړو نو ګوره د سوره فاتحې یو ډېر قدر و نو چا چې مونږ ته سوره فاتحه ویلې ده هغه په دعا کې نه یې روښه اوی ته تله رواله که نه په دې تله تاسو پخوانی زمونږ د اوس خو بچی ته بل شان تلي د یوې تلې څو دغه یي ککوړی که نه ککوړي ته څو تارونه یي درې نو تل بلې ته هم درې شي په دې منځ کې ډنډی ډنډې په منځ کې چې موږ نیولی ته څه وایي موټی نو بس داسې رواله اوس دې به یو طرف ته راشه یوې ډنډې ته ګوره الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا درې دغه کا او دا یو تله دې په یو طرف ته کېښوده اخیری را رواله اخیری دا منځه ته پرېږده نو صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نو درې تارونه هغه شو په دې منځ کې څه دي منځ کې ډنډه ده که نه ډنډه نیمه د الله ده نیمه زمونږ ده د الله هغه څه ده ایاک نعبدو تا له عبادت کوو که نه هغه نیمه زمونږ څه ده ایاک نستعین نو زه وایي ځکه الله وایي هذا بیني و بین عبدي نو ګوره دا زما باندې نو نیم شوه که نه درې تله دې خوا تله اتله ښه برابر ده دا تله الحمدو مونږ ته یې ښوولې وه که نه وحید زمان صاحب مونږ ته بیا سوره بقره کې وایي چې دا ما تاسو صورت ووی په آیاتونو کې بهترین آیات عظیمترین آیات کرسی ده دا نه چېرته پاتې نه شي په دې تاسو پوه شوئ الله لا اله الا هو الحي القیوم او دا چې دا شیطان ته ډېره ښه معلومه ووې دا وایه د بیا به زمانه بچې د دې وجې نه د یاد کرسۍ یو صفت یاد ساتئ موږ په دې فرض مونځ چې کوو که نه ته وایي سړي په خېټه دړ دی حافظ صاحب زر زر مونځ وکړو نو ما له ورته هم کار راغی نورو خلکو له هم کار راغی نو حافظ صاحب ته ما وروسته وایم یار حافظ صاحب ما یو په خوږه ورته ووایه ما ورته ویل ستا بیګا پرون په خېټه دړو څه ګولۍ مولۍ در درکړه مې ولې مې تا د لمانځه سره ډېره ناروا کړې وه یاره وی ما ته د زوړ امام وی چې ته مخکې شه زما په خېټه درد دی یا ما ته زړه خراب دی نو زر زر یې وکړم مې دا خو سره تا ډېره ناروا کړې نو ما ته یې هغه راته وی نو هغه زیاتې وشي نو لکه دا چې ته مونځ وکړې که نه په تا څه وارخطایي ده چې فرض مونځ وکړې د دې نه پس یاد کرسي چې چا ووې ګوره جزا ته یې ګوره دا د جنت په منځ کې صرف مرګ خایل دی خو دې نه بله غټه خبره شته او چې ګورې خلکو دنګلي دغه ځای په دغې اودس په ځای کې ولاړې خبرې کوي بیا دا ولې شیطان ډېر الرټ دی ایکټیو دی نو دی د یاد کرسۍ ته نه پرېږدي نو د دې یاد کرسۍ غټه فایده دا ده چې د فرض مانځه نه پس هلکه وایي هر څه چې وایي خو زه یاد کرسي به وایم بیا واپاسم ماسخوتن چې څوک د کېږي نو چې په ځان یاد کرسي ووي نو انشاءالله د ډېرو غمونو نه به بچ شي دا خو به کوو که نه تا ته یاد په آیاتونو کې عظیم آیات سره یاد کرسی ده او بیا چې دی د هغې نه پس چې په صورتونو کې عظیم صورت جامع صورت آسان صورت عصر ده سره والعصر ان الانسان لفی خسر په قرآن کې دی نو دی وجه نه ما تا چې په دې باندې سوچ کوو او مونږ دا وایو چېرې دا د قرآن د الله کتاب نه حضرت عثمان رضی الله عنه په ډېر مینو نو هغه هغه ورځ دی په اور سوځي چې زه پکې قرآن ونه وایم
نو الله په پویدو، رسول الله په پویدو، مولانا حالی په پویدو او اقبال په پویدو، ما تا په نه پویدو. نو ما تا په جندلو اقبال مونږ ته سوي مونږ ته وی چې تاسو کې از یاسین او آسان ببیری، بس تا خو ارمان دار چې سورۃ یاسین چې زده کړی ازما مور یا پلار ځن کدنې هغه راشي سورۃ یاسین وته وي. با آیا تشترا کاری جزین نیست، ستا د قرآن د آیاتونو سره نور څه کار نشته، خو دغه کار دی وسره چېرې سورۃ یاسین ورته چا وویلې ازما ته دغه ته وایي مولوي صاحب ته خو نه وي ازما د پلار ځن کدنو اته ورته سورۃ یاسین ونه وي ته ماله خو نه راځي. اشرف علي تنویر رحمت الله علیه په خبره ختم سره کړې وه نو د سبق وی لکه شاګردانو ته، نو د هغه خو به خپلې شاګردانو نو په ورځو کې خو ټلیفون نه نو هغه راغی خط راغی انجوا کولاو کون چې وایي کته نو رنګ بدل شو، نو چې رنګ بدل شو نو شاګردانو ته حضرت څه چلو شو، نو هغه ورته وی یاره زما خور مړه ده. شاګردانو ته یې مونږ خو نه کوو سبق نور نه وایو ته خپای ما هغه نه سبق به وایو سبق نشو چوټي کولای او جو زما خور ته به تاسو دعا کوي هغې ته به ثواب ورسي. نو هغه وی نه بس حضرت تاسو خپای زموږ نه مانی، نو وی څه به کوئ؟ وی موږ به د هغې دپاره ختم وکړو. نو اشرف علي تانویر رحمت الله علیه ورته وی تاسې به کوئ ختم به داسې نه کوئ چې ما ته به دلته چاپېره کښېنئ الله بیا ما ته وایي چې ما 15 سپارې بولي چې ما 6 سپارې وي، دا چل به راته نه کوئ، په خپلو کمرو کې کښېنئ چې څومره ویلی شئ هغه ووایئ او ما ته به ال نه وایئ، ځکه چې زما دپاره تاسو 15 سپارې ووایئ نه خدای نه مني، چې د الله دپاره تاسو 15 آیاتونه ووایئ د هغې ثواب به ډېري. نو د دې وجې نه چې کوم پلار ناجوړی او زوی د الله د رضا دپاره آیاتونه ووایي د هغې مزه یي. پردی سړی چې ته راولې لیونی دی مونږ به د ختمونو له خلقو به وو، نو خو سپاره آزاد خلاصه کړه، نو ما خپل ملګري ته وویل تا زوره زم خلاصه کړه مړی په 10 روپۍ څوک جاله سپارې وایي دا ته چې کومې پیسې ورکړې دا تا پیسې هسې ځي ولې هغه مو طالب لکه دوره لیونی چې ستا لپاره ځان کړی ثواب به ستا کېږي ته قرآن وایې نه په خپله دومره ورته سپک ګورې چې تا له په خپل نه تر ځای نه وایي او وایي که ته سلیما ابتدا کې نو مخکې ته ختم کې، که د بینک ابتدا کې نو ته مخکې ختم کې، که جلسه یې پای کې وروستو ډانس نو ته مخکې ختم کې، دا ته د قرآن سره پیشاړې نه کې. او مولان مې راوستي هغه ختم وکړو او هغې هم غریبانان پوهېږي چې ته چالاک یې ولېږي موږ نه یو چالاک موږ به داسې داسې واړه داسې کېږو. ما په دومره لږ ساعت کې تا ووي وی نه مړه وی دې له څوک دا وایي ولې د پلار زه په 10 روپۍ وبخم. نو تا قرآن ته په خپله به یې وایې. د قرآن 15 حقونه دي چې دا ستا په ذهن کې نمبر 1 ماننا، نمبر 2 پڑھنا. ماننا ته څه وایي؟ تاسو به آخري آیاتونه ویلي بېګا یا بله شپه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، رسول په ایمان راوړی او مؤمنانو په ایمان راوړی. الحمدلله موږ مؤمنان یو، الله دې پکې موږ شامل کړي. کل آمن بالله وملائکته، دا ټول چې دي. ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملت، بیا موږ دعا وکړو. نمبر 1 سو ماننا، نمبر 2 پڑھنا. پڑھنا به دې سوای چې څنګه هغې وینا پکار ده هغې ته څه وایي ورتل القرآن ترتیلا، ٹہر ٹہر کر پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا. ورتل القرآن ترتیلا. 3 نمبر سره سمجھنا چې ته پوهېږي دا زه څه وم. لکه د بورې په بوره ورته وایي که نه د سر چې مونږ وړه وایي د بورې په دغه پوهېږي او د کټ په بڼولو پوهېږي او سیر کولی شي او په قرآن پوهېږي نه. نه که ته قمقل وی خو په دغې څیزونو به هم نه پوهېږې، په هغې خو ته هر چا نه ښه پوهېږې. په موبایل کې فیسبوک راړولی شي او واټسپ باندې پوهېږي او په قرآن پوهېږي نه. نو بخوا به مونږ وی که نه هغه امام استاد به نه و چېرته، نو به یې لکه څوک راشي مخکې لاړ شي یړه وایي ځان له به وکړو. تاسو هم کیدای شي مخکنو خلقو به ځان له مونږ کوي امامتۍ به پکې څوک نه و. بانګ باندې خو خلقو ته ځان بد ښکارېږي چې پښتون سړی دی هغه بانګ وایي. اقامت وي څوک اقامت والا راشي زموږ یو بابا خدای دې وبخښي چېرته د میراث خبره چېرته مونږ امام استاد کړې وه نو هغه وایي ته وایي دی مونږ امامتۍ له نیولې مونږ ته دې سبقونه نه وایي. او هغه کې مخکې په یو ځای کې ډسټرکټ کونسل به و که نه، نو ډسټرکټ کونسل اجلاس به و نو یو پکې څه عالم و نو هغه وایي چېرې مونږ داسې اجلاس کوو نو زه به پکې لږ درس وکړم.
نالته یو ملک کاکا الله دې وبخښي صفات شوی دی خدای دې مغفرت نصیب کړي نو هغه ویل که تاسو نه پوهېږئ دا مولوي صاحب موږ ته په دې درس کې کنزل کوي ځکه چې ته خبره کوې نه خو دا وګور چې ما ته وایي کو نو دا دې سمج ده دا زما ستا ذمهواري ده چې په کمپیوټر پوهېږي نو په قرآن پاکه ده چې پوه شي ځکه چې کمپیوټر ګران دی قرآن آسان دی کمپیوټر والا داسې نه دی ویلي چې دا آسان دی او قرآن والا ویلي دي چې ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر نو آسان ته نشي زده کولی ما څه وویل ماننا پڑھنا سمجھنا نو بیا عمل کرنا په دې به عمل کوې که نه وی دا څنګه عمل دی وی تا ته ویلي ان اقیموا الصلاة مونځ وکئ مونږ خو مونځ وکړه نه وی نیکه یو بله خبره هم کړې که نه ان اقیموا الدین دین قایم کوئ مړه وایي ته پکې سیاست راولي نو خبر نه خو به دا قرآن کې دي الف قاف ی میم دام دی واقع الف قاف ی میم هم دی چې څوک د اقامت دین دپاره کوشش کوي وایي دا مولان راغلی دی او په سیاست کې ګوتې وخي او سیاست والا ځان ته نه پرېږدي او جوماتونو والا هم ځان ته نه پرېږدي وایي دا سیاستدان دی دی به راته په جومات کې اکثر بورډونه لګېدلي یا ها سیاسي تقریر کرنا منع او په دې فخر کوي نو ویل که یوه دا یو کار به کوو دا یو نشو کولی مونځ به وله کوو اقامت دین نشو کولی وایي چې نه شي کولی ته خبرې چې خدای پاک څه وایي افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض تاسو تسه اخلی څه نه اخلی نو خدای ویلی چې په آخرت کې به بدې مو چې زه ګورو به سره خو هغه وایي فما جزاء من یفعل ذلک الا خزي فی الحیات الدنیا په دنیا کې بل شرموم به د دې نه لوی شرم شته په دنیا کې ټول نه قیمتي کلی چې دی که نه ښایسته هغه سعودي عرب دی او ټول نه مالدار چې ډېر شی تیل سره سعودي عرب دی شاه فیصل غوندې سړی پې تېر شوی خو داسې موږ وشرمېدو چې دا ټرمپ په شان ټرمپ جوارګر دی دا غج د جواخانی دی دا غ په شان سړی بل ورځ وی چې سعودی عرب ہمارے بغیر 15 دن تک بھی حکومت نہیں کر سکتا 15 ورځې نشي کولی دومره ورته سپک ګوري قرآن کې هغه ویلي نو الا خزي فی الحیات الدنیا دې شرم ته کوي سمعي جو اقیم الدین باندې دې ته وایي او سچ عمل کرنا کم کارونه چې په خپل کولای شي لکه مونږه کوا چې کم نشي کولای دا غیر لپاره جدوجہد کوه زم په دې جماعت کې سم مولا پکارې خو قرآن وایي زمانو رونه چې دی هغه وایي چې نه دا ټیک دی دا سم چې وایي دا زموږ د پلار نه کده یې بار څه چې وایي نو زه به جدوجہد کوم جنگ نه کوم خو ما چېره ګوره دې که نقل خو غلطه ده الحمدلله غلطه دی پوخانه خو بل شان وخو اوس به رانه خدای تپوس کوي نو یو وخت به راشي چې د ما خبره به ومني د اقامت دین دې ته وایي چې ته به خپله منډه ترړه وکړې که د جلسې په صورت کې رکې څو شو څلور شو پنځم پیلانه دا به خلقو ته رسې بلغ ما انزل الیک خلقو ته به رسو موږ چې کومې خبرې واورو هغه بل ته رسو دا کارونه چې ته کې نو ټیک ته خو که نه کې نو څه چل به نو هغه چل به نو وایي چې جبریل ته الله وایي هغه جبریل چې دا قرآن نازل کړی نو الله دا الله رسول وایي اوها الله الی جبریل الله عز وجل الی جبریل ته الله وحی وکړه ان اقلب بلدک کذا و کذا پلانې کلی په بله واړوه خدای پاک ته وایي جبریل ته وایي دا وزر دې داسې کا چې دا په بله واوړي نو هغه الله جبریل ورته وایي جبریل خو امین دی ورته وایي ان فیها عبدک فلان ستا یو نیک بنده دی صوفي صاحب په دې کې دی ټوله ورځ ذکر اذکار کوي د اقامت دین کوشش نه کوي دې نه خبر نه دی بس تسپیړی کتابونه ګوري تلاوت کوي لم یعصک طرفت عین د سترګې د رب برابرې ستا خلاف نه دی کړی ګواه څوک دی جبریل دی د کرایې وکیل نه دی نه د کرایې ګواهان دي جبریل ګواهي کوي چې دا ښه سړی دی نو ښه به وکړه الله تعالی ورته څه وایي ان اقلب علیه لا ولې په ده واړوه په نورې وروستو واړوه ځکه لم یتمغر وجهه دا ټول بار برایي شروع دي په دې سواړی کې او په دې قصه خوانۍ کې په دې لاهور کې هیره منډي روانه ده د جنکو کاروبار روان دی خدای ډو سوي نه نعوذ بالله دا بې غیرته دی بیا موږ ته خدای بې غیرته وایي د دې وجه نه دا پنځه ذمهوارۍ زمونږ دي قرآن د الله کتاب ډېر په ښکلې صورت راغلی و موږ ته یو ډېر ښکلې سړي په ډېر ښکلې طریقه باندې پړاو کو موږ ته یو 2 سورتونه زمونږ خلاص شو
او چې چا خلاص کړل نو پاغه کې په هر حرف باندې نیکی وا په مانځه کې دن نابار خدا 15 حقونه به ماته پوره کو دا خپل استاد په دعا کې نه یېرو کوشش وکړو د وسنه به متوجه شو چې زمونه چرته قرآن نیمګړی پاتې نشي ځکه دا یاد ساتئ چې کوم نعمت خدای پاک چاله ورکي او هغه قدر ونه کی هغه تی والی بیا نه ورکي پاکستان غونډې ملک د قائد اعظم په لاس باندې خدای پاک موږ له راکړو مشرقي پاکستان او مغربي پاکستان خلق به تزیره دو چې دو په منځ کې 1000 میل فاصله ده بیا یو دي چې موږ یې قدر ونکو نو دې سره نه لاړ چې د بنگلاديش زموږ نه اوس بل غټ دشمن نشته نو دا خدای چې خپل نعمت واپس والی نو قرآن د خدای غټ نعمت ته اسینه چې واپس را نه والی الله دې مالا تاسو له پیدا عمل توفیق راکړي او الله دې له اجر ورکړي او الله دې موږ له قرآن هغه اصلي فهم او 15 والا حقوق دا ادا کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين